لعلکم تتقون چې تاسو الله ته یریدونکي وګرځئ. نو بزرګانو مشرانو په دې کې بحث ډېر کړی دی، خو عوام په خپله ژبه کې پوهېږي چې لعلکم تتقون چې روژه دې ونیوله او الله مقصد دا بیان کړي چې تاسو الله ته یریدونکي بندګان جوړ شئ. نو د یریدونکي څه مطلب دی؟ نو علماء کرام فرمایي چې د دې ادنا تعبیر دا دی او عوام چې پوهه په ساده الفاظو کې هغه دا دي چې کوم کارونه دي په غیر رمضان کې کول، نو د دې ادنا تصور ادنا فلسفه دا ده چې دا کارونه په کم از کم په روژه کې نه کېږي. دا د عامو خلکو لپاره ادنا تصور دی. اسی خو بزرگان فرمایي چې د چار رمضان په ترتیب سره تیر شي او د پکې د منکراتو نه ځان بچ کی او اعمال پکې صحیح طریقې سره وکړي. نو مجدد الفسانی رحمت الله علیه فرمایي چې د رمضان د یوې میاشتې اثر به د روان کال په 11 میاشتو باندې چې په ترتیب تیر شي. خو موږ خو عوام او یو کمزوري، نو موږ به د لعلکم تتقون فلسفه څنګه راژوندي کوو؟ موږ به د لعلکم تتقون فلسفه داسې راژوندي کوو چې کوم کارونه موږ په غیر رمضان کې کول هغه موږ په روژې په حالت کې کم از کم نه کوو. ولې؟ روژه یوازې عبادت خو نه دی، دا یو تربیتي مرحله ده د انسان، یو ټریننګ پروسس دی. نو په تربیت په دوران کې تربیت کېږي اله چې کله سړی د تربیت د حدودو په خیال وساتي. مثال په طور روژه د عبادت دی او د روژې تقاضا دا ده چې غیبت به زه نه کوم، ځکه چې د علماو په حدیث باندې د غیبت د وجه داسې ماتېږي لکه د بعضې ائمو په حدیث باندې لکه سړی چې دا ځای کې د ورځې 12 بجې یو ګیلاس اوبه د روژې په حالت کې راوړل شي. خو زموږ د امام صاحب مذهب دا دی چې روژه پرې ماتېږي نه او د روژې د خیرونو برکتونو نه پرې سړی محروم نه شي او د ده د عبادت کې صرف ذمه پاته شوه. نور چې دا روژه دته کوم خیرونه برکتونه رسوي هغه درته نه رسي. ولې دې کې غیبت وشو، دې کې دروغ وویلی شول، دې کې بهتان ترازي وشوله، دې کې سترګې په غلط او په حرام ځای باندې پرېوتلې. نو د روژې مقصد فوت شو. نو لعلکم تتقون چې تاسو د الله نه یریدونکي بندګان وګرځئ. نو د یاري ادنا تصور دا دی چې زه به کم از کم د روژې دوران کې دا کار نه کوم. هسې خو مجدد صاحب وایي چې د دې اثر په ټول کال کې پکار دی. لکه د تربیتي مرحلې نه تېر شوي، دا تربیت صرف د دې ونه شي چې دا خوراک ونه کړه، دا تربیت د دې وشو چې دا سړی د غیبت نه منع شو، د بهتان ترازۍ نه منع شو او د موبایل سکرین کې د بحث ویډیوګانو او تصویرانو کتونه منع شو، د ټي وي او د سکرین نه منع شو، د نور حرام کارونو د ارتکاب نه منع شو. نو دا یو تربیتي مرحله ده. تربیت هله کېږي چې سړی د تربیت لوازمات پوره کوي. چې ته وایي چې زما د تربیت به وشي او اصول به نه منم، نو تربیت به چېرته پوره شي. بیا به د دې رمضان اثر زموږ په راروان کال په نورو میاشتو باندې نه وي. او دې وجې نه تاسو وګوره چې د رمضان تقاضې پوره نه کړو، یعنې د تربیت اصول د هغې تحت مونږه تربیت ونه شي، نو د اختر په شپه باندې نن موږ څه خبره راستوي. خیال مې دا ولې دا تربیت نه دی شي، د تربیت اخیستلی نه دی. تربیت د دې د مزاج حصه نه ده جوړه شوې. اوس کوم وخت او کومه شپه چې هغه د انعام د اصولولو ده، د اجرت د اصولولو ده، هغې کې دی په له العبد سر شه دی. سر ځکه دی چې ته مزدوري کړې ده. خیال هم راغی زه عرض کوم تاسو ته یو سړی د یوه هفتې تا سره مزدوري وکړه، دیاري وکړه او د زیارت په ورځ باندې یا د خیري په ورځ باندې مازدیګر 4 بجې به د سره حساب کتاب کېږي او د حساب کتاب ځای له رانغی دی الله ته متوجه نه شي، الله نه د اجرت لپاره سوال نه کړي. نو د دې دا مطلب شو چې د مزدوري نه کوي. خپل څه مطلب لري نه راځي چا چې مزدوري کړي او ناس خپلې مزدورۍ ته. نو تربیت چې د چا شوی وي نو هغه به د اختر په شپه باندې الله ته ظالم منت اول دی لکه چې یا الله دا میاشت ختمه شوله او ما روژې ونیولې، دې کې به ډېرې کمې کوتاهۍ شوي، خو خدای پاک دا قبول کړي.
او چې د قبولیت نه پس په دې اجرت ته موږ څه غواړو دنیا او آخرت خیر ته غواړو مغفرت ته غواړو جنت ته غواړو جهنم نه نجات ته غواړو دا اجرت دی نو چې په دغه شپه کې دې دا نه غواړي نو د دې دا مطلب چې مسلمان وګوري یعنی د تربیت شوی نه دی تاسو خیال راغی ګوره د اسلام د تمامو احکاماتو یو پهلو د جنت او د جهنم ده مونږ پوښو الله رضا شو جنت ته بدلی دا د آخرت پهلو یو پهلو د دې په انساني معاشرتي ژوند باندې ده نو زموږ په اخلاقو کې به تبدیلی راځي زموږ رویه کې به تبدیلی راځي موږ د یو مسلمان غیبت نه کوو د یو مسلمان باندې بهتان ناراضي نه کوو د یو د سترګو نظر به کنټرول کوو خپل رویه کې اخلاقو کې به نو دا خو به هله کېږي چې د تربیتي مرحلې نه تېر شي نو چې زه د تربیتي مرحلې نه تېر نه شم دا ښه صفات به څنګه زما د تربیت زما د مزاج حصه ګرځي نو دا به هله ګرځي د لعلکم تتقون فلسفه دا ده چې دې څیزونو ته کم از کم په غیر رمضان کې د دې کول نو چې په رمضان کې ورته شا شي نو کومه روژه چې د غیبت سره وي کومه روژه چې د بهتان درازۍ سره وي کومه روژه چې د الله العب سره وي او کومه روژه چې د دروغو سره وي کومه روژه چې د فلمونو د ډرامو د کتو د لړوګانو سره وي نو دا روژه صرف دومره شوله چې د دې سیمه فارغ شوله او د دې خیرونو برکتونو نه محرومه پاتې شوه او د دې تربیت ونه شي یعنی د په شخصیت باندې د اثرات مرتب شول ولې د رمضان المبارک خو یو د انسان په شخصیت اثر دار چې دغه په صبر عادت پیدا کیږي دا وکړه کیږي دا بالا کیږي چې د رمضان المبارک عبادت به تور تربیت قبول کی او تربیت بالا کیږي چې د تربیت تقاضی او اصول تاسو ما ته دا وایي یو سړی په کورس کې برتی شي پولیس کې یا مثال په تور په آرمی کې ایلیټ کورس تلاړ ایس ایس جی تلاړ تاسو د څه کمانډوز وایي او د یو کال دورانیه د تربیت دغه به کې پاتې شو خود د تربیت اصول او خیال په ساته په ټایم باندې کلاس ته حاضر شو په ټایم باندې ایکسرسایز وکړلو نو ولنې خبره خدا نه چې قانون دا چې دا سره به یو بس کول دي برداشت و به وي سختي په قرباني وکي په بیا لا نه راځي و به بس ودلته خدا الله رب العزت کرم دی چې الله مون وباسي نه لیکن کم خوشگوار اثرات چې زموږ په اخلاق باندې مرتب کېدل پکار زموږ د اعمالو اصلاح هغه ونشوله چې هغه ونشوله نو په خوا به بولیانو صاحبانو د اختر په ورځ نه خطبې نه مخکې یو نظم شانته کوي وایي لکه چیلۍ په بیابان تېره شو که دا چا پیدا د دې جوړ کړو محمد ابولي صاحب ته به داسې اورېده وایي لاړه میاشت د رمضان تېره شوه لکه چیلۍ په بیابان تېره شوه نو لہذا دا ورځې او شپې ډېرې انتهایي زما محترم او قیمتي دي او بله د ټولو نه اهمه خبره دا ده چې تاسو عام پیریډ مه ګڼئ په دې وجه باندې مه ګڼئ چې د حضور مبارک دغه حدیث مبارکه خو به تاسو د علماء بار ویلي خو زه یو ځای ته متوجه کوم پکې چې کله حضرت حضور مبارک په منبر پکې ښودل او امین یې ویې نو په هغې کې یوه خبره دا راغله چې چا باندې د رمضان المبارک میاشت راشي په الله دې ځان ونه بخلي نو دی دې هلاک او تباه شي حضور مبارک پې امین وي اوس په نوري مخلوق کې د ټولو نه مقربه فرشته راولګېدل او بددعا یې وکړله او په انسانیت کې او په تمامو مخلوقاتو کې الله ته د ټولو نه محبوب هستۍ جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې امین ستا د بددعا دې قبوله شي نو دا راته وایي چې د دې سړي په هلاکت کې څه شک پاتې شو چې په ده باندې رمضان میاشت راشي او خدای دې ونه بخي لکه دا خبره خو اورېدل اسان دي خو که په دې ته په جوور نظر وګورې د حقیقت په معنو کې د حقیقت په معنو کې ورته وګورې او دا نه یو څه زه یو عرض چې کومه یو سړی دی خدا نه خاص د هغه نه مړی وشو او حکومت ولې یوه هفته ټیم ورکړه چې په دې یوه هفته کې که د دې مړي دا ورثه د رضا که ښه ګڼې بله ورځ به پاتې کېږي نو تاسو باندې دوی په ده به د یوه هفته څنګه تېرېږي یعنې هلاکت
درپسې یو هفته پس را روان دی به څومره سرتوړ کوشش کوي د دغه ورساو د رضا کولو او دلته د نه ختمېدونکي ژوند د هلاکت مسله ده او داسې هلاکت دی چې هلاکت یې یقیني دی بله څه خبره پکې نشته او د انسان ته دا یو میاشت ټیم میلاو شو چې په دې کې ګوره خدای رضا کړه رضا نه شولې نو د جبریل علیه السلام بددعا او د رسول الله مبارکه مطلق تایید د امین په شکل کې چې خدای د دې بددعا قبول کړي د دې په لپیټ کې به نو اساس سره دې څه سوچ وکړي نو د رمضان مبارک یو طرف ته د الله د رحم او د کرم میاشت د بل طرف ته د انسان لپاره څومره عظیم ازمایش دی او ازمایش په څه شکل کې چې د انسان دونه بدبختۍ الله دې امان راکړي چې دې خدای ونه بخي نو په هلاکت کې څه شک پاتې شي نو دې وجه نه محترمو ما تاسو خدمت کې عرض کوم لعلکم تتقون هغه اعمال چې کوم ما غیر رمضان کې کول نو کم از کم په روزه کې به زه هغه کارونه نه کوم نو دا خو د دې ادنا فلسفه شوله بې خواص وي او بیا اخص الخواص یعنې په خواصو کې چې بیا خواصي هغو څه وي نو دا بیا لوی خلک د عوامو خو د خولې روجې او د خواصو د غوږونو روجې د سترګو روجې د ژبې روجې او بیا په خواصو کې چې خواصي نو د هغوی بیا د زړه روجې د دماغ روجې هغې څه وایي د خواص وایي د غوږونو روجه دا ده چې په دې به حرام اوري نه غیبت به پرې نه اوري دروغ به پرې نه اوري بهتان ترازي به پرې نه اوري کنځلې به پرې نه اوري ټنګ ټکور به پرې نه اوري د سترګو روجه څه ده په حرام ځای باندې به ځان نه لګوي د ژبې روجه څه ده په دې به غیبت نه کوي دروغ به پرې نه کوي حتی د ضرورت خبرې به پرې نه کوي دا د خواصو روجه ده او په خواصو کې چې بیا خاص خلک د هغې روزه سره هغې وایي چې په زړه په دماغ کې به داسې خیالات نه راولي چې هغه خیالات ګډوډ وي خیالات فحش نو دې مقام مرتبې ته به څوک رسي بیا خواص د دې لیول تقوا اختیاري د هر چا خپل خپل لیول دی او د هر چا خپل خپل استعداد دی او د هر چا خپل خپل لسان دی نو لعلکم تتقون دا اعمال چې کوم دي په خیر رمضان کې کول کم از کم عوامو ته دا پیغام دی چې په روژې په حالت کې به دا کارونه نه کوئ یو مسلمان سره نالګي ده دا ګناه ده ډېره لویه یو مسلمان سره بغض او حسد او کینه ده او دا په روایاتو کې راځي زه صرف اشاره کوم د شب قدر په شپه باندې او نورې چې کومې مبارک لمحات دي الله سو خلقو ته مغفرت نه کوي په هغو کې یو هغه انسان دی چې هغه رشتې کټ کوي بغض کینه بدنیتي ساتي رشتې د وینې رشته هم کېدی شي د کلي رشته هم کېدی شي سماجي رشته هم کېدی شي د دوستۍ رشته هم کېدی شي او د تمامو مؤمنانو په منځ کې خو یوه رشته عامه ده چې انما المؤمنون اخوه چې ټول مؤمنان څه دي رونه دي دا رشته چې څوک کټ کوي الله پاک یې نه بخښي منګه خلق کې داسې عام دی او په دې باندې باید چې موږ تاسو زور راوړو